ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. سورة المائدة شروع مقصد بيان الحلال والحرام وجزء متعلق سلوك مسائل بيانون تحريمات الله تحريمات العباد نذور الله أو نذور العباد. سورة کو لسو بابو تقسیمو نهم باب شروع ابواب و تفصیلی بیان شروع لتجدن أشد الناس عداوة مستقسم المخالفين اتا سربا دشمنائی کی اگر ترتیب ردوی سی کم وی زیاد وی سو بکی کم دشمنی کئی سو بزیادہ کئی لاقی اگر ترتیب و تقسیم لتجدن أشد الناس عداوة خامخا مومی بڑے سخت دشمنائی کی خلقنا خامخا مومی بڑے سخت خلقنا عداوة للذین آمنوا ودشمنائی کی دا کسان سرا چی مومنان یہودیان اول نمبر دشمنی بتا سر یہود کئی یہود وستانا ستا سر مخالفت پر نمبر ون باندوی والذین اشرکوا دیم نمبر کی مشرکان اول تجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین او خامخامو بر اقربهم نزدید دینا پدوستائی کے للذین لا کسان آمنوا شمو بناتی الذين آغاكسان قالوا شوينا نصارى يقينا هم نصرانيان تريد اسم خلقين يهوديان مشركان او نصارى يهود بطول کے بطاو تو استا دشمنائی کی دویم نمبر عام مشرکان اول دویم نمبر نصارى دا نصارى بتا سکتا نزدیقت کی دیکھیں لگا ملگرتیا من اشتا نلاو پترین نمبر کتاتا ذالک بیانناهم او دا دی وجه صدا مونگا خبر افراد محترم نو یدلیو چی دا دی وجه داوا کہ دی دنیا سا امین امونگا نشتا یهودیان ہو من دنیا انتہائی وقت مشرکان ہونگا تو دا عیسایان اشتاق کم اللہ اولنا کم چلی ذالک وجہ ذکر کئی دا ولی وجہ لا نسرانیان لدینون تاسو تنیز دیدی پتوستائی کی دا ولی ذالک دا ولی وجہ بیان منهم یقین باز لدینا منهم یقین لدینا قسیسینا طلبگا حقهم کی دی حق طلبگا بیعام طلبی کنا عامی ہمیشہ دا حق طلب کی چکم مجابونی بزدے وہ یہ ملی سے بیسی سفر حق اور سفر کی ازدکما شوق دے علم و شوقی دے حق حاصلون و شوقی ازدکا کسی سینا طلب دا حق و منکری مفردات القرآن کی آغر سوانی گئے مولا مانا گئی منهم قسیسینا تقص الشیء ذا افرده تقص الشيء
من الدمع دوخنا مما من الدمع تفيض من الدمع بهيج وين الدمع وي دا ولي دا ذات دي لپاره تفيض أعين تفيض من الدمع دوخنا بهيج دا ولي فقالوا دا سوى چې اوښکې د دې سترګو نه وهي او جملې داسې وې چې سترګې د دې اوښکو له وجې بهېږي یعنې دا سترګې نرمې شي دومره وبهېږي دومره وبهېږي چې هغه سترګې عجیبه شي باید د اوښکې باید ورسره مما د وجې د هغه نه عرفو من الحق چې ویې پېژنده د حق نه ویې پېژنده د حق پېژني چې باید قرآن حق دی پېژني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی پېژني چې دا توحید حق دی دا اسلام حق دی عرفو من الحق همین دا قرآن بیان کا موضوع سره مني پوه شو عام کس دی مولا ته ته یو مسله وکړه او خپل ځای کې چې څه یاد کوئ او صحابه نه مني अब अखबल बकवास के लिए गया हुई अखबल गलत आकिदे वाली बकलगी और कुरान दलील और पेश होता है इसलिए कभी बनी उस्ताद होया तजुर्बा शरीयाना माहौल सुनवा मुला से वास्ता आवे रबे दी सरा और चितो और हक खबरों के कुरान आया हुआ ले कोई ना तमाशे और मानी किताब और दी किताब वले आगे मेरे पेश तदज़न हक कुशे عميقا سأل حق تلقي يقولون وإذا أميان كورا أخي ويبي دونغا دا حق شوق كلي القرآن ووري دا أخي ويبي أخي روانش سبب عندي الزر كولي دا لحظة كتاب دونغا لو يأسر میں دا چطا ووري دا سخطا جوبا شوي ويلي ويابني شوي ويونوه دن شابا قرآن مولي باقواني اثر وشي اثر دي نت کم راشي انگریزان یعنی کسی سو تلاوت لگی یا ازام لگی آغا بیا جو کیفیت باقواني راشي دلی دونگر بے اثر دل اللہ دی کلام دی یو یو ٹکی دیکھ اللہ دیر بے اثر رشو ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کلا چوبینی کلا چواغلی ما آغا کتاب دا قرآن زو دیم دے دا قرآن کمالات دیم دے مونگ دل پیجن دے مونگ اللہ دا کتاب حق ندے ادا کر دلے کما اکثر خلق ماتو ویر مامانوی وچا سکوی دی کما تعمیز شوئے و تم تعمیز بسی ہو اثر بسی مامان جادو شوئے کما دا شوئے الله د کتاب نه لوی شی بل نشته تاسو قرآن د آیاتونه دي جادو یو معمولی شی د شیطان یو دجل دی او قرآن دا د رحمان دا کلام دی ته په دې آیاتونه وایي څه نشته نو یې په ما جادو شوی د قرآن کمالات باندې یقین نه راځي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے مشکات المصابیح کی جلد اتم نے حدیث نمبر 58 نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی کریم علیہ السلام فرمائے ان هذه القلوب لتسدع قيل وما جرى كما يسدع الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرمائے ماذا لا نبی وعید کہ زمنو باندې سنگ لگیږي دا سنگین شي لکه څنګه کما یزدع الحدید
जलाओहा साहबान से अल्लाह नबी वमा जलाओहा जदीद लगे कोलू वसत कवे उस मन नजर च लगी की करना नो केमिकली एडमारी नो जराई यजना फाकी अल्लाह नबी जदीद सवेद सन लगे कोलू का जुमून को कब्जा के नया होता नहीं किए ताकि जुमून न पड़ दे ता पसंद लगे तो लेवसन इलाज को वही कहना नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तकर तो जिक्र मौत मौत दे यादुल मर गया यादुल व तिलावतिल कुरान मर यादुल किस तरह बसरा सख्ती अहसन आखनी दादा लेकिन अगर तासे न लगवे तिलावत से हवाई खबर ना वैना अल्लाह नबी वया व खबरा आगा मुकम्मल हकीकत नडक तूशी संगीन शी तादना कागे वदन दन कंदई ताना को पड़ते अल्लाह ने दूश ला दूश जवाल के राजी तक दूश ले गुनाहों दवलिना अवल बियो तो तौले की बिया दुआ गरे गरे सरो आखिर दो बड़ी शी चकोर जो दूश या स्टेप तौले जंदूनी सी जला बसन खबी का तो जिक्र मौत तो यादुल जो मर बलीवान वाला खत्मी कि तुम मर ब्या याद है वही दे खबर न बजमा दबाजाए तबजमा दे खबर के में आखिरी के खोदली अंजाम में दगा खबर दे दबाजाए तमा हकीकी जाए दे यादुल मर हदीस के गाजी नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाए अला कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फज़ुरुहा व इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह मता सुमन करोई लक़बुनु ज़ियारतना अवल वलजवे नबी इस्लाम में मस्जिद साहबुल मानना बाबश को बयान कर वो सही उस कबून रज़ी नबी इस्लाम अक़बलम तो बकार शफ़त या गरीब से खाम खाल बोल कर खबरला मशरान कबूल लवर्श दुआ तक्योगी दाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत मुबारक की वो जदीद बोल शीनी खबर के तत्लू वजह सूरी दुआ व इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया दुनिया नबी शोकी केला सा दुनिया से मीना दा देर मोहब्बत थे कोई कबूल शोक हुए नुरे लोग नामवर खला लाने चैनल लाने कर्नल लाने ब्रिगेडियर लाने मिनिस्टर लाने पीए एमएनए लाने बदमाश जा खबर करे दादा करे वो दादा करे दी फुकनों के मकबरे खल्क ला फैमिली वाला वाला मागी के चे वर्षनों इन कुल जुलूश ला सरदार करेगी आगे कब्रिस्तान की तकरीबन 80-90% कबूल चली तो पागे मान बाहर कबर में निकली प्लाने करना और प्लाने जनरल अगर यो खाना पूल जान और दुनिया कबूल नहीं होती अगर चूड़ी रापूर बड़े खाओ के प्रात या लोरे अगर चुकी में दुआरे में और आगे पे इशारा पर दुनिया के नासो पासे आगे वो कबूल नहीं तो जितना कबर लवर शिता तो वहीगा शिता को तमाम जगह जाए नुज़हिदु फ़ी दुनिया दुनिया ने बेरहमती पैदा की सारा दुनिया शौक खत्म वैसा मस्जिद कवर शौक गालता अगर लोई मार्शलाय चिराउस के बाद जियाउल हक अगर खबर देता से वो कुट के साइड तक रोकते अगर सो तब दबा अगर सतली बस अगर खाओ जाने के रोकते अलनमाज राखबल कोशा कब्रिस्तान में होगा ठीक है बता कर मालूमी लोगे खलब हो के खाकी मालदार बताती नुमादार है इस फायदा वगैरह मालदारी इस फायदा न करते भाई इस फायदा न करते उल्टा मालदारी वाले पानी बोझ हुई बारहा नबी अलैहिस्सलाम फरमाई तुज़हिदु फ़ी दुनिया
راتلل وای لوی لوی خلک په دې کې پراته دي لوی لوی باچاهان لوی لوی وزیران لوی لوی مالدار افسران په دې قبر کې پراته دي څه شو وإذا حملت على القبور جنازة شاعر وایي وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول وإن قبرستان ترواني قبول جنازة خلا أو قبر تخخين فاعلم بأنك بعدها محمول تمام ديكي خاخين بوي دامي روا دازان تياد کا نبی علیہ السلام فرمائے فإنها تزهد في الدنيا آجی داد دنیا نبی شعور پیدا کی وتذکر الآخرة آخرت یاد لاوی قبر ندر آخرت یادی شوی اگا حقیقی جون لسوچو کر لتا عمر بیوئی کنا یا فیوچر جون یا صدا کوما آخر کوما فیشنگر مریض سے پی ما وی جمعات کې ناسم په خپل کمره کې وی یو لیونی ما لګالو ما دوی نه تاسو جنت کسی کې خلق ہوتا جنت باندې نشه کولو او کې سوزو اوس باندې وګا کې باندې اوس باندې ها ما واخو کوه هو دوی یا لیونی هو دوی ما سوچ شو وکي ناسم ما وی شاسي خبره وکړه چې دی وایي چې جنت مانه د لنیشته هلته کې به د باندې عذابونه یې اوس باندې به درته منډي وایي ما وایي چې خبرې خو ډېر ده وایي ما حساب شروع کړو وایي دا ټول ژوند چې څومره مې تېر شوی هغه ټول مې رامخې ته کړو چې زما څومره نیکۍ دي هغه نیکۍ چې وی هغه یو سلو پنځه ګنټې وي او هغه ګناهونه او هغه د الله نافرمانۍ هغه ټول ژوند و وایي ما وایي چې د دې ونې خبره خو ډېر ده او لیونی نه دا روح مونږ نیولي دا روح هغه ته پته وه چې دې عمل باندې نشته ګورئ نو آخرت یاد کړه آخرت لپاره عمل وکړه آخرت عمل ډېر لازمي دی دا عمر ډېر قیمتي دی ګورئ عمر ډېر قیمتي دی د دې قیمت نشته دا خبره ځان سره نوټ کړه د عمر قیمت نشته او ولې نشته ځکه چې د عمر قیمت کوې باچاهان به نه مړېږل باچاهان به نن ژوندي وو باچا سره د څه کمي د ټول د ملک خزانه هغه په لاس کې وه نو هغه که عمر زیاتولی شو نو مال به یې ورکړه عمر به یې زیات کړه نه شو زیاتولی دا د چا په لاس کې د الله په لاس کې دي عمر ډېر قیمتي دی عمر مه ضایع کوه بھائی عمر مه ضایع کوه الوقت سیفک فقطعها إن لم يقطعوك دا وقت چې ستا لوره دا ماته کا یعنی خپل کابو کې راوله که دا دې په خپل کابو کې نه کړ دا به تا مات کي دا وخت به ختم کي د وخت به یې هغه کې دلدل کې به ونښلي او ختم به شي الله اکبر نبی علیہ السلام حدیث میں بیانو نبی علیہ السلام فرمائی الا ان هذه القلوب تزرع خبردار دې زوی ته زنګ لګېږي کما یزرع الحدید اذا اصابه الماء لکه څنګه چې اوسپنه په اوبو باندې زنګ کېږي قالوا وما جلاؤها یا رسول الله اے د الله نبي د دې ختمولو څه طریقه ده یو بیانې کثرت ذکر الموت مرګ بیا یادو هر وخت یادو چې وایي زما دویم وتلاوت القرآن مرګ یادولو د قرآن کریم لوستل قرآن لوستل دا ډېر اهم شی دی په ژوند کې قرآن وی دې سره به ستا محبت د دنیا ختمېږي ستا به قرآن سره یو شغف پیدا کېږي یو لګاو به راځي تا به خوند درکوي قرآن وی او دا تجربه به دې سره شروع شه بیا به تا له دې سره یو عشق پیدا شي بیا به ته په دې باندې خپل هر څه قربانې خپل وخت خپل مال حال بچي هر څه به د دې نه وروسته وي دا به تا نه مخکې دې به سیمه ته دا ته تجربه وکړه ستا ژوند به ښکلی شي
بخ مثال ورسناس نم بیان دی حدیث کې له خوو کا علماء د حدیث لیکلي دي وی اوس ولې چې اجمال په وخیل واغې باندې وي او په دې وی کې غزن وي او رواني وی دا چې د قرآن تلاوت چې کیږي د قرآن باندې پوهېدل چې کیږي وی دا نتیجه یې ډزه شروع یې راځي کې یو اجمال روان دی او هغه اجمال چې کیږي نو هغه هغه وخت یې وګو خپل سترګو باندې راوځي هغه په سترګو وایي بیا ښه ترى أعينهم تفيض من الدمع وینې ورسترګې لدی چې بهیږي بعد اوښکونه اوښکې به ترې روانې وي مما عرفوا من الحق د وجې د هغه نه چې وپېژندلې د حق نه یقولون وایي دی ربنا ای ربه زمونږه آمنا مونږ ایمان کوو نه فکتبنا مع الشاهدین آمنا فکتبنا مع الشاهدین مونږ ایمان کوو نه ولیکه مونږ سره د ګواهي کوونکو نه الله مونږه د ګواهي کوونکو سره ولیکه کومه ګواهي ګواهي د توحید شهد الله انه لا اله الا وما لنا لا نؤمن بالله او سلم لا چیمان بنرون پا اللہ باندے مونگل اللہ باندے ایمان نے مونگل دار نمانو ولی بنمانو چی زمونگ دا خیر و دا شر مالک یو اللہ زمونگ آجت گوا مشکل بشا یکی یو اللہ دا خمونگ منو وما جاءنا من الحق او باغا چراغل تفسیر مدارک امام نصفی رحمہ اللہ فرمائی لمعرفت الحق ثلاثت اشیاء معرفت حق دپاره درې شیزونه دي کله حق پیژنم کنه دا څه شی دی وایي درې شیزونه دي لمعرفت الحق ثلاثت اشیاء درې شیزونه دي او دې آیات کې آیتونو کے بیان دیو البقاء على الجفاء البقاء على الجفاء خطا وشوا گناہ وشو خطا معاصی وشوا دلانا فرمانی وشوا البقاء على الجفاء جویدت پر جفا باندے دادا حق نخلا دادا حق پرستے غلطی وشوا فورن توبہ تائب شو یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا او ایمان والو گاو کرتے اللہ تا توبو بات سے اللہ تا توبتا نصیحت توبتا اخلاص توبتا خیفوائے توبتا نصوحا البقاء على الجفاء او دیم والدعاء على الراتا والدعاء شکوہ نکوم دالانا زدالانا خلاف نکوما زمایوس کی گمنا زناوید کی گمنا دریش بدناول البقاء على الجفاء نبیل اوگرا ترى أعينهم تفيض من الدمع لا ولا ليس دویم
صفت ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين دعا على العطاء دا دویم صفت او دریم صفت وما لنا لا نؤمن بالله رضا بالقضاء چې الله مالا سدی کړي دي پاغي باندې زراځي ما زدر په فیصلو راځي ما چې راکې نو شکر الله چې اخلي نو صبر او دا صفات د انبیاء دي دا صفات د اولیاء دي دا صفات د لوی خلقو دا ژوند کې راواله ژوند ولې خوشي وما لنا لا نؤمن بالله او صدقنا چې مان راو بالله وما جاءنا من الحق او باغا چې راغلی دی موږ ته د حقنا الله ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين او تمه کوو مونږه امید لرو مونږه ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين چې دنده ورکړي مونږه رب زمونږه سره د قوم نیکانو یا الله مونږ د الله نه امید دی چې هغه نیکانو خلکو سره به داخل کړي مونږه نبي علیه السلام وفات کېږي همدغه دعا ده الله اکبر الله اکبر الا ان للموت سکرات الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی خبردار خبردار د مرګ ډېرې سختۍ د مرګ ډېرې سختۍ بیا وایي اللهم اخري وخت دی همدغه خبره ده اللهم برفيق الاعلى اللهم برفيق الاعلى بیا بیا دغه الفاظ دي الا دغه لوی جماعت سره مې یو ځای کې هغه د نیکانو خلکو سره هغه د صلحاو سره دعا کې دعایا ان يدخلنا الا ما د نیکانو خلکو سره ملګری کې الله وأثابهم الله بما قالوا وكنا تا دعا کولا ویل دعا کو من قبلېږي وګوره څنګه قبول شوه ته دعا کوه قبولول د الله کار دی ته دعا کو که ته په ظاهره دعا کې یا الله مال راله زیات کې بچي راله زیات کې یا الله کور مې غټ شي یا الله موټر راشي نو شاید په هغې کې ستا خیر نه پځایږه یا ستا په نصیب کې وي خو باد کې وي وخت نه مخکې ته طرف کې وغه ستا لپاره کار به بسي او ته اوس نه غواړې نو تا ته به ظاهره هغه تا ته به لګي چې قبول نه شو قبلېږي هغه قبلېږي خو که قبول نه شي نو ستا پکې خیر دی خو د هغه دعا اجر تا ته میلاو شو قیامت کې به تا داسې نیکۍ را مخامخ شي ته وایي دا څوک علماو لیکلي وایي دا به وویل شي چې دا هغه دي چې تا به دعاګانې کولې تا چې به دعاګانې کولې دا هغه نیکۍ دی ښه دعا کوه هر وخت کوه هر وخت کوه الله خوشحالېږي په دعا الله ته ظاهر مینت کوه الله خوشحالېږي الله اکبر فأصابهم الله بما قالوا نو رسول دی که الله پس هغه چې ویلي دوی د نیکانو خلکو دعاګانې د لویو خلکو دعاګانې لوی وي هغې څه وایي وګوره مخکې ذکر شو چې الله موږ د هغه لویو خلکو سره الله موږ په دنیا کې ستا په ایمان ستا په دین په کتاب مضبوط کې او الله د هغه لویو خلکو سره مو یو ځای کې الله وایي ورسول دی که الله بما قالوا په سبب د هغه چې ویلي دوی څه شی جنات جنتونه جنتونو ته داخل شو داسې جنتونه تجري من تحتها الانهار بهیږي د لاندې د هغې نه نهرونه لاندې ولې روانې دي خالدین فیها همیشه ورې په دې جنتونو کې وذلک جزاء المحسنین او دا د
بدل د نیکانو والذین کفروا زجر هغه کسان چې کفر وکړو وکذبوا کفر نه مراد څه دي حل حکمت یې ونه منلو الله وایي به یې زما حلال حلال وایه او بنده زما حرام حرام وایه ورته ونه ویې د ویې دا خو د بابا منښته ده دا د بابا خوږده شریفه ده دې ته زه حرام دې ته زه غول ویم دې ته زه ګند ویم دا زه نشم کولی کفرو وکذبوا بآیاتنا تکذیب یې وکړو زموږ د آیاتونو جوړه دا د پنځپیرو خبرې دي دا وایي د دې نوی دین دی نوی مصرف دی او دا د دې نوی کیسې دي وایي دا زموږ علما ونه پوهېږي دا لوی لوی عالمان دی په هېڅ نه پوهېږي وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دا جهنمیان دي دا جهنمیان دي الله دې موږ بچ یا ایها الذین آمنوا اوس لسم باب اخیری باب دی کې عادت کې مسائل اربع بعض خبرې پاتې وي هغه اوس دې کې راګرځي مکه بیا او ایمان والو او هغه کسانو چې تاسو ومنله مسله د حلال تاسو ومنله مسله د حرام لا تحرموا محرموي طیبات پاکیزه ما حل الله لكم چې روا کړي الله ستاسو دپاره ما حراموي ولا تعتدوا او زیاتې مه کوئ ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله مینه نه کوي د زیاتې کوونکو سره وکلوا او خورئ مما رزقکم الله هغه نه چې خوراک درکوي تاسو ته الله حلالا طیبا حلال او پاک پاک دی یو شی حلالي پاک دی حلال خو دی خو پاک نه دی حلال خورا او پاک خورا واتقوا الله ويريد الله ذاتنا انتم به مؤمنون تاسو په دې باندې ایمان راوړونکي تاسو ایمان ويريد الله ذاتنا انتم به مؤمنون تاسو باندې ایمان راوړونکي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننشي تاسو الله په خطای سره په قسمونو ستاسو کې ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لیکن نشي تاسو باغ کې چې پاکه کړی تاسو قسمونه د قسم تعریف هغه په سورې بقره کې شو فكفارته اطعام 10 مساکین وکفاره دلیلا قسم دی وکړو یمین لغو قسم دی وکړو چې زه بلاکار کوم او دې نه کوم یا زه بلاکار نه کوم هغه دی وکړو یې قسم خلاف وکړو اوس بس کې قسم کوم شو کفاره بسې کفارته اطعام 10 مساکین خوراک ورکول دي لسو مسکینانو ته لس مسکینان وګورئ من اوسط ما تطعمون اهلیکم درمیانا غنا چې خوراک ورکوئ تاسو خپل کوروالو ته ته چې څه خپله وکړې هغه به ورکړې که ته دال ساګ وې دال ساګو او که ته نه چرګ او ګډه او چاول وکړې هغه ښه شیدونه چې څه ستا عام روټین دی کور کې هغه لسو کسانو ته لس کسان به وګوري یو داسې نه شي بعضې وایي یاره وایي لس کسان د لسو کسانو هغه یو کس ته ورکړي پیسې هم ورکولی شي لکه په روټۍ باندې مثلا د یو تن روټۍ باندې 200 روپۍ لري نو د لس کسانو 2000 شو نو یو کس ته به څوک دی نه یو کس ته نه شي ورکولی دا به لسو له ورکړي 200 به دې نه ورکړي پوه شوې داسې بیا کولی شي چې نن یو تن د تا سره دی نوکر دی مثلا نن وله ورکړه 200 سبا بیا ورکړه بله بیا نو لسو ورځو کې دا ختم کړه او په یو ځل هغه نه شي ورکولی او بهتر څه ده چې په لسو یې وویشي ځکه الله وایي لس کسان خو که بعض اوقات نه وي نو
بیا خیر دې دومره ګنجایش وکړي چې هغه یو ورکړي په یو چپټر 10 ورځو باندې تقسیم کړي که دانی او کسوة دنیا ولی جامعه ورکی لسو کسانو لا جامعه بنا سوالکانی کا اگزان بیا جامعه چی زردو لسو روپے مانی کی نو آگو بلی وزنی او تحریر کا کعبہ یا زادو لیو سرگو لامنی فمن لم يجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت داو چې قسم به وکړم دا کار وکړم بیا به یریدو به چې دا رانه قسم خراب نشي نو هغه کار مې بیا کوم هغه به دلته ټیک نه وم لګېدو ځکه قسم مې وکړو مجبوریان مې بیا کومې قسم میں نہ ماتو ولایت سے آرے بڑے خوشحال ہے کہ وہ زما کاروش تو بعض اوقات انسان قسم ہو کہ غلط قسمی مشہور ہے کہ بیا پورے کئی ملاوی مکر غلط ہو اعمال کا کفارہ ادا کا خدا نے کی تاثیر سے قسم نہ ماتے نام غلط ہے ولیکن مجھے لانی سی قسم نے کب نہ دے لا تجعل اللہ عرضة لأيمانكم مخیطی شو بکره دی کنه لالمونو لالمجو خپل قسمونو لا قسم په خدای لالمو کوا لما کوا دا ور ایمان خراب کی فمن لم یجد چاچی نموندو سشی نموندو روٹای نوا چا دا جامو طاقت نو چا سرا غلام نشا مسبقی وسیامو ثلاثت ایام نروجی دی تری ورزی پیدا کتری روجی ونیس خدا سو چی غریب دے چی پیسو وزشتا و پیسی ورکی ادا سنه ربک ذالک کفارت ایمانکم دا کفارت قسم استاسو اذا حلفتم فلچ قسمو کئی تو قسم جو ہو بیا وہ کفارہ سر ہوتے ادھر کلام مقدر ہے عبارت بلا سیشی ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم وحنستم کلام مقدر دا سره واس کله چې قسم وکړي او ماتې کړي نو بیا کفاره ده پوه شئ واحفظوا ایمانکم حفاظت کوي د خپل قسمونو كذلك ذكرني يبين الله لكم آياته حفاظت د قسم نن سبا قسم دې کب دې کله ټول دې خلک یقین وکړي قسم وکړي معمول وي ایمان وي قرآن وي او ایمان وي لا اله الا الله وي الله اکبر حیران وشو تا حیران وشي په ماما نه خدا سره ټول دې الله وو معمولی خبره وي یو عام خبره وي او دیو بدون فرق قسم وي الله اکبر دا ولي قرآن دې خبره گلا کتاب نشتا والبچی قرآن تکیوی والقرون کے قرآن نافذ دی چی خبر ایمانون محفوظ ایمانون بید قرآن جدشی محفوظ کے دے آخری زمانہ را دیر روی فتنی دی بارے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی در کرنگے بیان اللہ تازو تقبل دلائل لعلکم تشکرون ہم خاجتا تو شکر ادا کئی شکر ادا یا ایوہ الذین آمنوا و ایمان والو بطرین دل تحریمات اللہ بیان و ایمان والو انما الحمر یقینا سکل شرابو والمیسر او کول جواری والانصاب او درگاون متول والازلام او بغشو قسمت معلومور ریجسم فلیدیدا من عمل الشیطان دا عمل الشیطان ندی
فاجتنبوه زان بچی دینا شراب دینا زان بچا شراب مسکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی شارب الخمر كعابد السلام شارب الخمر كعابد الوثن سکون کے د شرابو پشان د عبادت کو کے د وزن د بوته چې د بوت عبادت کوي دغه د شرابو سکون کے دا یو شان الله یو حدیث کې راځو ګر حدیث ته او جمله دې بیانوم او وخت ډېر کم دی سبق کا ډېر دی او تاسو کوشش وکړئ او وخت راځي دا خو کوشش کوم نو په وخت راځم هغه چې نن ډېر طبیعت مې کې نو مرام مې کې دا سره او چې دا او خري او په وخت راځم بارا په لاګه شو تقریبا څه پاوان کوي چې دا ورسره دې نو سیور باندې راځي تاسو خو د دې علاقې خلک یې پکار ده چې تاسو د څلورو نه مخکې راغلي یو لږ شل منټه په وخت راشي دلته کښېنه دا یو قدم دا یو لمحه عبادت دی چې د قرآن لپاره راغلی ستا دا یو لمحه دا د کروڑونو روپو نه ګرانه قیمتي ده پوه شوې کوشش وکړو په وخت راځئ سبق به پکې ښه ویل کېږي تفصیل به ښه کېږي یا ایها الذین آمنوا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائیو ولیلۃ القدر کی ہر یو تن تا معافی ملوش ہر یو تن تا و سلوح کسان بھی شہید ملاوی سلوح تنان دی ایتا معافی نشتا یو باغے کے عادی شرابی دے شراب مانے آتا تسار و مخامس کی یو باغے کے صلہ رحم خلاف کون کے لمور اوپلار نافرمانا آگتا معافی نشتا پر مور اوپلار کے نخفلی نو معافی نشتا مور اوپلار آگنا ناراض دی مور اوپلار چیئے اوزائشی ماخام لگی گی دردد یکی دلاس آواز نشی بولے مور اوپلار مخی بھئی نزوی دلا فرمانا ہے نا نو دا بچی تا بلیلت القدر کیوں معافی نہ ملاویگی دا بچے نافرمانا اللہ فرمانا نبی وی ملائکی دعاگانے کی جبریل امین وی اے اللہ جس سمرم بدگانی طول دا طول سوالنا قبول کے دا حدیث دا چکم بیانوں امدغی کی الفاظ کی ولی طول گناہونا معاف شی دا سلوک تنان دین بل خلقی یو دا مور کار نافرمانا دویم عادت عادی شرابی دویم رشتے قتل کون کے خود بسوکرا رو میں سوک لے روکے کوئی باس رہنے کی زول لے حکم پل کار بلکہ ہے کوئی زنے ملکار اوی دا ماس رہنے کی دماغ سے داو کرو دلان نبی وی دغتن او نبخلی کی او سلورم پسرے کے بغض ساتون کے چندن دے ریر بغض دے پتاہیر خوابخلو پتن دیر کینا و بغض دا تنو نبخلی کی دام نبخلی کی اللہ اکبر زمین یو بلتا صفا کئی دا خزو کی بردا دیر دادت یو بلتا کینا و بغض نو خزی چه سوک مواد و بکار دا چکینی خرمی یاد ساتی اللہ نبی فرمائی دی نبخلی کی شکر کی نہیں لیت القدر کے طول امت بخلی کی ولا سلوک تنان نبخلی کی اللہ اکبر خمر حرام میسر جواری حرام من سبال جواری اجوال مترکینی نٹ باندے آبری ونٹ کو بیسی جمع کیا وہ ابتاد ولمیاش تید بزر ادریسر اولزر ملابینی و یہ دا ہو بینک نہ لیکن دا ہو یغیب کاروبار کی نتا تسبال جناکار تالا نارمیاش فیس لزر روپای ترکی دا ہو حرام دی کوئی شوئے جہاں دا سنشتے یو شے اخلی خرسے یا تالے بلکہ خطا دا غشیز معلوم ملاغی نوریت چی بایدے بلا موبائل اخلی خرسے بالا بزان فیقی منظری دی و دا سودا کسمون ایدار ہو نو جواری دا حرام دا والانسابو او دا گاولو توگل بابا لزما دسو کنو بابا لالوائی پر سر خلال زما جی زما دبلانی دکاکا سے درکالا
زما پیر بابا دا او دا دیوال دکی خیراتی ویشم دا پیر بابا پنم دا حرام والازلامو او ببشو معلوم والقسمتنا ببشو معلوم دا حرام دی ببشو معلوم دی ما بخیال چی پریمانی من تفسیر مخشو رجس من عمل شیطانی دای یو پلیتی دا عمل شیطان یا پلیتی گوگه دا کول خواهی و نات و نا دا چه سمو ذکر دا کول رجس غیر ظاهرین رجس خبیث مختصر ابن عجر مولا تفسیر کی ہوئی خبیث مختصر او بیاوی نجس او رجس کے فرق دی نجس ہوئی غیر ظاہرین چرا غیر ظاہرین چرا پاک نوی گندری یو شیر گندر پلیت تے خو آگی کی بوئی نشتا رجس نجس لکا سپیری تا سنگه لعاب بولنگی کیا موشو جامعی پلیتی شوی داگه لعاب داگه نو بوی نزی پا پلیتی نجس تے او رجس لکا بول شو انسان بول کی لگه نو بوی زی کنا داگه رجس تے چو بوی ہم کئی انو دی بابا دی منف تے او دی تیسوی رجس دا گندے او یقینو کتالا با دی بوی رازی خواه ستا پا عقیده کے توحید رانا و مکال بوی رازی ولا سب بلی شیطان یا جیبو منتے کی فیلم بگانی کالا فرطانی زانو ساتای دلینا زانو ساتای دلی یو یونا فجتانی ولا حاکمانا لے جلا اے زانتے نو ساتا بچلینا فرطانی لعلکم تفرقون خام خاصر کازو کامیاب شئی انما يريد الشيطان يقينا واغي شيطان ان يوقع بينكم العداوه چواچی بمستاسو کی دشمنی ظاہرہ دشمنی او بلکہ تو پتہ والے والبغضاء او بغض بغضم فتراش فی الخمر وشراب او بجوار سرام شراب چوز کی نوات کرے ختم شی حرام مولیدی تمام شاولی اللہ فرمائی انسان اللہ دیر ہوئے مقام مرد کرے انسان اللہ دیر ہوئے منصب مرتبہ مقام درجہ نصیب کرے دیشی شراب اس کی عقل ختم شو عقل باندے پردگالا نو بدکیوں کو ہوئی کے فرق پاتی نشو بدکی او خر کے فرق پاتی نشو نو لہذا شراب حرام شدے رو انسانیت دلوئے مقام نا زمکی در اخلائی بہرحال والمیسر قاسمی رحم اللہ مغائمی امام قاسمی تفسیر مغائمی کی لکلی لأن الخمر تزیو العقل تا شراب ولی حرام دی زکاة لأن الخمر تزيع العقل دا زکاة چی عقل دل زایا کی عقل لگا ختمی عقل ختمش اول والمیسر تزيع المال دا میسر جواری دا لگا مال ختمی مال ختم کروڑپتی او اپتی خیر تکینی اللہ کتن کو مدیر ممکن اول والانصاب دا درگاونا توزیع العزت دا درگلا عزت ضائع گئی خزن اتنی دا اگی عزت کا مصرفو کالتا منجوران ناسی بامبران وطناسی و اگی وطفتم ہوئی توزیع العزت اللہ اکبر والانصاب والازلام والعزة تزيل العلم بالجهل او عزت دا
تزيل العلم بالجهل نو ويصدكم عن ذكر الله وندي تاسو کتاب الله وعن الصلاة او دمزنا فهل انتم منتهون دوی تاسو منکیون کی دا شراب او دا جواری دا دی مزنا منکی وی دا کتاب دا اللہ ندی منکی داری منکی ولی پنشه که موز نشی کولی پنشه که قرآن تا نشی کناس یکم نشه که اما بیاد بکن بس مجدزایه شو ولی اسکی ولی نشی که فالنتم منتهون آیتاسو منکیدون کی واتیو اللہ کابلاری وقید اللہ و پیغمبر اللہ وحضرو ویگی اللہ و پیغمبرنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاسْكَوَا اُخْبِرْتَاسُ فَعَلَمُوا نُقْوِشِي أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَبِغَمْبَرْ زُمُنْغَا رَسُولٌ دِدَ قُرْآنُ اخْكَارًا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا نِشْتَرِ پَارَكَسَانُوا ایمان وعامل الصالحات او عملو کنیک جناح گناہ فیما تعیمو پارکی جلی قرآن کئی قرآن دیکھیں کرنا ایمان سو گناہ لیا چکم حلال ازامت تاقو کلا جلی زان بچوی طرف فرمانا دی تقوی اختیار کی وآمنو ایمان روی وعامل الصالحات عملو کی نیکو ثم اتقوا بیازان بچوی خلافنا ایمان روی ثم اتقوا بیازان بچوی و احسنو نیکیوتی دریزلا تقوی دریزلا ایمان درجه ولی ازمینه دریدی زمانی دریدی ماضی مستقبل حال او مستقبل ماضی کے انسان بچول خلاف دالانا حال کے مدالات تابدار مستقبل کے مدالات تابدار اللہ بلدہ کرنے کرنا اللہ تعالیٰ طلب دے ابن عقیہ رحمہ اللہ غلی بہترین تفسیر کی وجہ سے اگوئی ایزا متقو کلچ دیزان بچی دشرکنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دائوی شرک پہ خودو دشرک نزان بچ کی وآمنو ایمان روچ زمان خیر و دشر مالک زمان تاتا مشکل کشا حاجت روا اغیت کیو اللہ دے آمنو وعمل الصالحات دیم ثم اتقوا بیایزان بچود سشنا شیخ و ختم شود تقوی شیخ و ختم شود دویم تقوی دا حرام نزد کبائرنا حرام چیزون نزان بچود حرام پیخودل لوی گناہونے پیخودل ایمان خورالے شیخ ختم شو اس مخی سلی دا حرام نزان بچود او کبائرنا دویم دا دویم ثم اتقوا دا ولی ہوئی ابن عقیہ رحمہ اللہ وی ثم اتقوا عن الصغائر وعن گناہون الہینم زان بچود کوئی شوئے کہ انشاءاللہ زہر بلیا شوئے او کلوب دوینو بس دوست بیاد ثم اتقوا او دو آغیش لکل لکی توجہ سکنی ناس کہ اگر کہ یہ قرآن زبور لگا گلی آغی متوجہ کئی خامخا قرآن لگا گلی اللہ تم لون تیری شکر دارے سے توجہ کی قرآن کا اور ناشکری دارے سے اللہ عدد تراؤف تے تارے توفیق در کو ترالے کی ناستے اس تا ناشکری کے توجہ نہ کے سوچنو کے چہرہ وکل ختمی ایک آبونی روگر شو آبونی گیارے او بیا تنی گیا ہے کہ میں کم بکی گو میں دانا شکری دا کوئی دانا شکری دا
قرآن الله كنو تاسو دې ځای ما خو سهار نه کارمې نه کوم بلکې زما سهار نه دی سهار نه زنا چې مدار ذکر کوم ګورم دې کتابونه تفسیرونه دې کې هغه کوم بیا د کارمې روزه مدد تراشم نو خبرې ته بیا څه ټیم نو د شپې داس یو ورځ باندې کوم کړه ټول ته یو ګټه بدلته وکې ما ټول باندې جمعات وره زما کو نور شرکا نور دی بلال دی درسونه دي نور پروګرامونه دي او هغه کې نو خو باندې ته نشو کړی ثم تقوا بیا ځان مشکل سره وره واحسنوا او الهیو عمل بالاحسان عمل بالاحسان وهو احسان یو احسان څه دی بالاخلاص ابن عدیوی رحم الله بالاحسان بالاخلاص اخلاص وکړو فاعبد الله مخلصا له الدين عبادت خالص وکړه الله درته مو احسن نیکیو په اخلاص والله يحب المحسنين الله مینا کوي د نیکی کوونکو سره او ایمان والو اوس شای ولا بیان او ایمان والو لا يبلونكم الله خامخ امتحان کوي په تاسو الله بشیء اوس شي سره د ښکارنا تنالوا ایدیکم رسیږي هغې ته لاسونه ستاسو وما حکم غشي او پلې ستاسو ستا مخامخ دی الله وی ښکار بنکې ښکار پتا باندې بندې تا د دربار عالي لباس واچو تا یونیفارم د بیت الله جوړې ښکار باندې لاس کې اکثر غشم دی لاس کې لیندوله لاس کې ټوپک هم دی ستا ته ښکار مخامخ دی تا ونه کو ولې ليبلونكم الله امتحان دے کر بھائی امتحان دے یا وہ کامیاب شے امتحان کی یا وہ ناکام شے لیعلم اللہ عالم بمانا دزار لیزار اللہ لیعلم اللہ اے دین پارا چکار کی اللہ میں یخافو بالغیب آغا سوک چیری دلانا بندے کے نالیدہ اللہ ندے دلے خدا اللہ نہ یرکی چاہ بھئی اللہ کا مخامخ کی دلی اللہ بمان حساب کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى آچا سوکو چو یرید دودریدو دربنا پزان یاد زان دودریدونا درب مقام خامخ قیامت کی ونهى النفس عن الهوى نفس من کل خواہشنا نفس ویچی ویدہ فلانے کارو کا نفس دلا دے ترغیب ورکو خود ویچی ویدہ نفس بنما ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جنة زائد ويبيا فمن اعتدى بعد ذلك چاچی جاتے ہو بزلینا ندل عذاب درنا اکدت العذاب درنا او ایمان والا لا تقتلوا الصيد موجن اخکار وانتم حرم خلاصیال کی چتا سوی پیغام کے اخکار بند لکھا ومن قتله چاچی قتل کلی رکھتا سنا متعمدا قصدا عمدا فجزاؤه سزا مثل ما قتل من النعم دو مثل لاغنا چی وجلی دے دساروینا مثل تشے مثل معنوی دے احناف ہوئی او شوافی ہوئی چینا مثل سوری دے احناف ہوئی مثل معنوی دے نیزائی کی کوئی ہم بھی سنگا معنوی دے
ګړې مثلا دا ګړ دی مثال چې د ګړ ښکار ګړ ښکار دی مثال نو دی به څه کوي دی به د هغه ګړ پیسې ورکوي پوه شو د هغې او څنګه یحکم ذو عدل منکم دویم سردار وکړي چې باید دا ګړ رسول پورې دا لس زره دی بس لس زره د الله په لاره کې وکړه روان شاید کوئی چې نه مثل سوري دی هغه داسې چې ګړې وجلې ګړې ښکار کو هم دغه ګړ به ورکوي چیلې ښکار کو نو چیلې به ورکوي او د انا په مسلک په دې کې مشهور دی چې ګړ نه چیلې بیا به څه کوي نو هغې وایي چې بس کیسه د اول نه راغله که اسانه که پیسې دې ورکړي یحکم ذو عدل منکم فیصله به کوي دویم سردار ستاسو هدیا قربانینا بالغ الکعبة رسیدونکي کعبې شریفې ته او کفارتون یا کفاره د خوراک ورکول مسکین ته مساکین مسکینانو ته او عدل ذلک یا فدیه د په شان لري صیاما روژې لیذوقا وبال امره دې لپاره چې وزګي انجام د خپل کار عفا الله عما سلف عفا کړي د الله د هغه نه چې تېر شوي دي مخکیني ګناهونه الله بخښلي اوس نه اوس به الاسلام یهدم ما کان قبل صحابي د الله نبی اسلام قبل ما لبا مشهور اسلام لا به اسلام ناس مخکې کړی هغه نه هغه اوس وکړو عالمان عمرو بن العاص وی عمر ولي وی د الله نبی شک مې دی او شک مې دا دی چې ما ګناهونه دي هغه به ختمېږي دا عمر مې تا ته پته نشته الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام ټول ګناهونه ختموي توبه اسلام دی عفا الله عما سلف ومن عاد څوک چې راوګرځېدو ګناه ته بیا یې وکړو ګناه ویل الله بخښونکی دی فینتقم الله منه نو بدله به والي الله سزا به ورکړي دله انتقام پکې والي الله دی غالب خاوند انتقام اخیستو الله به دې هغه واخلي الله دغه ډېر د ټولو قول یا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه واتوبوا اليه انه لك الحمد لله ولي ولك الحمد بعد ذلك ولك الحمد في الاولى ولك الحمد في الاخره ولك الحمد اذا حمدك اللهم اعطنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واهدنا فيمن هديت اللهم انك تقضي ولا يقضى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف اللهم نقول اللهم لكل الحاضرين المجلس فدكا علي يدي فتنزنا علي طول هذه القبول اللهم لا ناس قل الواقع عالي الى قبول فيه اللهم لهم توفيق اخبر الكتاب والسنه اخبر الحبيب والاسلام توفيق من خدمته يا اللهم ولله في قبول فيه يا اللهم دليل محروم يا لا دليل خدمه محروم یا الله موږ ګناهونه کېږي خطایا کېږي ته معافي وکړي یا الله د چا چې ضروريات دي حاجات دي یا الله ته ورته په خپل فضل او کرم یا الله مشکلاتو لپاره هڅه کې بدل کړي یا الله بیمارانو له شفای کامله عاجله نصیب کړي زموږ بیماران دي الله ته په خپل رحم الله دعا وکړئ د دې چې کومه باچې ده هغه ډېره بیماره ده د دنیا خدمت کوي ملال غیر صحت کامله عاجله مستمره نصیب کړي نور چې څومره بیماران دي الله تعالی شفا نصیب کړي یا الله دا چې څومره حاضرین دي کورونو کې مالونو کې په اولاد کې یا الله خیر او برکت پکې واچوي یا الله موږ ټول نه راضي شي یا الله موږ ستا نه راضي یا الله زموږ نه راضي شي یا الله زموږ نه راضي شي یا الله زموږ آخري خاتمه ایمان سره وکړي یا الله
زمونږ اخري خاتمه ایمان سره یا الله مونږ له په وخت باندې کې کلمه شهادت نصیب یا الله مونږ د ایمان سره دنیا ته یا الله په آخرت کې موږ خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت نصیب یا الله د قبر د سختونو مساعدې یا الله د محشر د سختونو تکلیفونو مساعدې یا الله د محشر د رسوایانو په امان کې مساعدې یا الله په غلو یو رسمونو موږ